الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله پاک فرمائے چې کتاسو د الله د نعمتونو شمیر کوئ نو پوره به نه کړی شي وإن تعدوا نعمت الله کتاسو شمیر کوئ د نعمتونو د الله لا تحصوها شمیر لینشي پدې بشمیر نعمتونو کې ماہ رمضان پدې مسلمانانو باندې د الله خصوصي پرزونه ده او پدې رمضان کې بشمیر نعمتونه او احسانات الله پاک دې بندیانو لور کوي د رمضان په هر شپه باندې بشمیر مخلوق الله بخي او په دې ټوله میاشت کې چې هر شپه څونه بخښنې کېږي نو په دې اخري شپه د هغې مجموعه نورم خدای پاک وبخي نو دومره خلک الله وبخي چې بندیان د هغوی شمیر کولی نشي چې د رمضان میاشت پوره شي نو الله پاک د فرشتو نه تپوس کوي هغه اجیر او مزدور چې هغه خپله مزدوري وکړي محنت وکړي هغه له څه بدله پکار ده نو فرشتې وایي چې یا الله دته پوره اجرت او مزدوري ورکول پکار دي نو الله فرشتو ته وایي تاسو ګواه اوسئ چې دا ټول ما وبخل او د اختر د مانځه نه پس چې دوی کور ته ځي نو دوی بخلي شوي کور ته لاړ شي مغفورا لهم دي ته ټولو ته بخښنه وشوله نو د اختر ورځ د ډېرې خوشحالۍ ورځ ده او د خوشحالۍ په موقع باندې عام مسلمانان یو بل سره تګ را تګم کوي او تحفې تحایف هم یو بل له وړي یاران دوستان یو بل له ځي ځان سره تحفه او ډالۍ یوسي دا جندي خلک خو یو بل سره تحفې وړي او دا کم خلک چې د دنیا نه رخصت شوي دي تللي دي دغه خلکو له هم تحفه او ډالۍ پکار ده لکه یو بنده د اختر په ورځ باندې وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا 300 کرته د اختر په ورځ باندې وویل هر وخت چې م وویله اوس یې وایه که نماز پخین مازدیګر یې وایه او 300 کرته چې دا چا ووی او ټولو مسلمانانو ته د دې ثواب ور وبخه نو هر مسلمان مړي ته په قبر کې 1000 انوارات به الله ورکي د قبر کې به رڼاګانې ورته شروع شي
نو دغه مړی به د قبر کې څونه خوشحاله وي چې فلانی رشته دار یا فلانی مسلمان رور چې نسبي رشته مې ورسره نشته خو د مسلمانۍ په رشته کې یو ځای یو دومره لویه ډالۍ راوړله نو دغه مړی به څونه خوشحاله وي او دا جندي مسلمانان چې یو بل له څه ډالۍ او تحفه یوسي چې رخصتېږي نو هغه کور بندیان هغوی به له واپس یې کیسه ورکړي تشې پرېږدي نه نو چې یو عام مسلمان دا وظیفه وکړله او ټولو مسلمانانو ته دا ډالۍ ولېږله دا مړه مسلمانان تاله څه درکوي د دوی رب په دوی غیرت کوي او کم بنده چې دا تحفه لېږلې ده چې کله دی وفات شي نو د دې ټولو مجموعه رڼاګانې د ده په قبر کې به وي نو د خپل قبر رڼا کولو دپاره د خپل قبر د رڼا دپاره عامو مسلمانانو ته تحفه او ډالۍ ولېږه د هغوی قبرونه هم روښانه او ستا قبر به د هغې نه ډېر روښانه شي نو دا نن ورځه د خپلو مړو ته د تحفې او د ډالۍ لېږلو دپاره دا یو وظیفه ده چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم 300 کرته وایا امام غزالی رحمت الله علیه دا وظیفه خوله دا عام مسلمانان نارینه زنانه ټول دی وکي هر وخت چې څوک کولی شي دا دی وکي دا اختر منځ دا بطور شکریا دی چې د رمضان په دې میاشت کې الله موږ لا توفیق راکړه د عبادت کولو نو په دې باندې موږ خوشحاله یو او به طور شکریا د اختر منځ کوو د اختر دا منځ دا په مسلمانانو باندې واجب دی او د جمعې او د اختر دپاره د فقهاو شرطونه لیکلي دي یو شرط پکې دا دی چې د جمعې منځ او د اختر منځ دا په خاریه کې کېږي نو په دیهاتو کې او په بانډو کې نشته دی نو د جمعې منځ او د اختر منځ خاریه او که یو ځای خار خو نه دی خو آبادی یې ډېره ده متصل ګنډلې آبادي ډېره وي او 2000 انسانان یو ځای کې اوسېږي نارینه زنانه لوی واړه 2000 یو ځای کې اوسېږي نو دې ته قریه کبیره وایي لوی کلی نو دا هم د ښار په حکم کې دی بیا د اختر منځ په خاریو کې چې کېږي نو دې دپاره د خاریې نه بهر ځای نه وي لوی میدانونه وي د آبادۍ نه بهر نو هغې ته عیدګاه وایي نو مسلمانان د عیدګاه ته لاړ شي پیغمبر علیه السلام د مدینې منورې نه 2000 گزه بهر عیدګاه ته تللی او هلته یې د اختر لمونځ کړی او چې کله څه عذر پیښ شي لکه باران دی نو په عیدګاه کې باران کې خو لمونځ نشي کولی نو بیا پیغمبر علیه السلام په خپل جومات کې لمونځ کړی د عذر د وجې نه خپل جومات کې وکړو چې عذر نی عیدګاه ته دې لاړ شي زموږ دپاره عذر دا دی چې د چارسدې په دې علاقه کې غیر چاپېره عیدګاه نشته د آبادۍ نه بهر داسې یو کلاو میدان چې هغې کې موږ د اختر لمونځ کو نشته د دغې نشته وجې نه موږ خپلو جوماتونو کې لمونځ کوو او دې ته خلاف سنت نه ویلي کېږي نو په خپلو جوماتونو کې لمونځ کېږي او عیدګاه کې هم کېږي او چې کوم ځای عیدګاه نی د مجبورۍ نه بیا خپل جوماتونه دي د اختر لمونځ واجب دی او نیت به داسې کوې چې نیت مې وکړه د زړه د اخلاصه 2 رکعاته واجب لمونځ کوم د دې ورکوټي اختر سره د واړو تکبیرونو 6 تکبیرونه دي پکې 3 په اول کې 3 په آخر کې په دې حاضر وخت او په دې حاضر امام پسې خاص خدای لره مخ مې د کعبې شریفې په لور کو الله اکبر نیت وتړلی شو
سبحانك اللهم ولا اله غیرک پورې وویلی شو. نو بیا به 3 ځله الله اکبر ووایه، لاسونه به غوږونو پورې اوچت کې او بیا به لاسونه ځوړند کې. نو 3 ځله الله اکبر. بیا الله سپنامه نو امام اعوذ بالله بسم الله الحمد او سورت دا به ووایي. نو بیا رکوع ته لاړ شي، واپسې سجدې وکړي او بیا 2م رکعت ته ودرېږي. نو 2م رکعت الحمد سورت ویلی شي. نو بیا 3 ځله تکبیر ویلی کېږي الله اکبر، او هر ځل لاسونه غوږونو پورې اوچت کړی شي، بیا لاسونه ځوړند کړي. 3 تکبیره دغسې وشو. 4م تکبیر بیا رکوع ته د تلو دپاره الله اکبر وویلی شي. او بیا نور عام منځونه چې څنګه دي نو هغه شانتې سجدې او د هغې نه پس بیا قاعده او سلام ګرځول. که یو بنده داسې وخت کې راورسېده چې د ده نه 1 رکعت شوی دی او 2م رکعت یې د امام سره وکړه، نو لومبني رکعت کې خو موږ تکبیرونه اول ویلي دي او دا چا نه چې رکعت لاړه او امام سلام وګرځو نو دی چې ودرېږي نو دی الحمد قل هو چې وایي نو د هغې نه پس به تکبیر وایي. دا 3 تکبیره به دی وروسته وایي. په جمع کې چې موږ وایو نو په اول رکعت کې اول تکبیرونه وایو او دا چا نه چې رکعت تللی دی دی به آخر کې وایي. د دې وجه دا ده چې د دې تکبیرونو په منځ کې شریعت فاصله مقرره کړې ده. نو موږ اول رکعت کې اول تکبیرونه وایو او 2م رکعت کې آخر کې نو منځ کې فاصله ډېره راغله. او دا چا نه چې رکعت تللی ده ته مسبوق وي، نو د مسبوق خو امام سره 2م رکعت کې آخر کې تکبیرونه ویل او چې دی بیا پاتې رکعت ته ودرېږي دی اول کې نو د دواړه تکبیرونه یو ځای کړل. نو دا یو ځای کول یې ښه نه دي. نو دې وجې نه ده ته حکم دا ده چې ته به آخر کې وې چې ستا د تکبیرونو منځ کې هم فاصله راشي. منځ چې وشي نو دې نه پس خطبه ویل دي. نو اختر کې دا خطبه سنت ده. په جمعه کې خطبه واجب ده او په اختر کې خطبه سنت ده. خو اورېدلو ته به ټول کسان اشارېږي داسې نه چې فرض لمونځ شو زه په مخم ښه، نو خطبې اورېدلو ته به اشارېږي. آخر کې دعا وشي او بیا ټولو ته اجازت وي د تلو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.